کوم کسان چې غوښه حالي نو د هغو لپاره دا ویډیو لازم ده ځکه په غوښه کې اوس 2 نمبر غوښه چې د هغه مارکیټ ته راځي نو داسې نه چې تاسو هم هغه خرابه غوښه والی او تاسو ته د هغې نه څه مرض چې دی دا ولګي ځکه چې ما یو پوسټ وکتلو په پوسټ کې دا خبره شوه چې په پنجاب کې کم سیلاب راغلی دی نو د هغه سیلاب د وجې نه ډېر څاروي چې دي هغه مړه شوي دي ځکه هلته کې چې کم په ارامونو نو په هغې باندې هم سیلاب راغلی نو د هغې د وجې نه ډېر څاروي چې دي هغه خراب شوي دي نو ځینې کسانو هغه څاروي حلال کړي دي او هغې پېښور ته چې دی دې ته راوړي دي لکه زمونږ د صوبې ته چې دی دې ته یې رالیږلي دي نو دلته کې خلک چې دی دغه غوښې حالي نو که غوښه حالي نو په غوښې په اخیستو کې چې دی تاسو به احتیاط کوئ احتیاط دا دی چې ستاسو د مخې یو کس څاروی حلالوي یا د روډ په غاړه حلالوي په هر ځای کې چې حلالوي خو چې ستاسو د مخې څاروی حلالوي نو تاسو د هغې کس نه چې دی غوښه حالوي کم کس چې تیاره غوښه راوړي د هغه نه هسې اخیستم نه دی پکار یوازې د دې پنجاب د سیلاب د وجې نه نه هسې هم د هغه نه اخیسته چې دا نه دي پکار که تاسو د هغه نه اخلئ د هغه دا پته نه لګي چې د چا نه مردار څاروی راوړی دی څنګه څاروی راوړی دی رنځوري راوړی دی نو د هغې د وجې نه تاسو ته بیماریانې چې دي دا هم لګېدی شي دغه شانتې په سیلاب کې چې وایي کم مړه دي نو زیاتر غوښه چې دا د هغه ځای نه راځي پېښور ته راځي د غټ غټو ښارونو ته ځي ځکه چې هلته کې خره چې دی دا هم حلالېږي نو دغه څاروی خو به چې څاروی دی میښه ده یا غوا ده جو هغه به حلالوي او هغه به دلته کې چې دی دا به حلالېږي نو په غوښه کې چې دی نن سبا ډېر زیات احتیاط کوئ داسې نه چې خراب مرضونه چې دي دا تاسو ته ولګي بل چې کم کس تاسو د مخې څاروی حلالوي د روډ په غاړه باندې حلالوي نو د هغې کس نه چې دی تاسو غوښه اخیستی شئ خو د دا قسمه خلکو نه چې دی مه اخلئ ځکه چې د دغې څاروو چې دی پته نه لګي چې دی په کم ځای کې حلال کړي دي او د کم ځای نه راوړي دي مرضیان دي که مردار شوي دي کم څاروي دي نو د هغې نه تاسو ته قسمه قسم مرضونه چې دي دا لګېدی شي نو دا ویډیو چې دی دا راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي چې هغه د دا قسمه غوښې نه چې دی ځان وساتي